بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائی وما یستوی البحران او برابر ندی هغه دو سمندرونه هذا عذب دغه یو چې دی دا خوږ دی فرات او تند ماتونکی دی سائغ شرابه او سائغ شرابه اسان دی سکل لري وهذا ملح اجاج او دا یو چې دی تریخ مالګین دی نو اجاج تریو دی یا مره بندوی دا د دې غسکل ومن کل تأکلون او د هر قسمه غوښونه تاسو خورئ او تاسو خورئ د دغه سمندرونو نه لحما طریا غوښه تازه وتستخرجون او تاسو چې دی خوراک کوئ وتستخرجون تاسو راوباسئ د دې سمندر نه حلیتن تلبسونها کالی د پاره دی چې واغوندئ هغه وترى الفلک او تاسو ګورئ کشتۍ ته فیه چې په دې کې مواخره شلوي څه لره د اوبو لره لتبتغوا د پاره دی چې تاسو ولټوئ من فضله د فضل د الله رب العزت نه ولعلکم تشکرون او د پاره دی چې تاسو شکر گزار جوړ شئ. الله مې جوړ خبره دې ځای کې دا چې دا دې ځای کې خبره ده وما یستوی البحران الله رب العزت فرمایي دغه دوه سمندرونه برابر نه دي نو چې څنګه دا یو سمندر تریخ دی او دا یو چې دی دا خوږ دی نو چې دا دوه سمندره برابر نه دي یو شان دغه شان دا کافر او مسلمان هم یو شان نه دي دا برابر نه دي. هذا عذب فرات الله رب العزت فرمایي چې دا یو سمندر خوږ دی فرات تند ماتونکی دا یو سمندر خوږ دی او تند ماتونکی چې د دې ته اوبه وڅښې نو دا ستا تنده ماته کړي. سائغ شرابه اسان دي سکل لري عام اوبه چې ته وڅښې نو دا په اسانۍ سره تېرې شي یا د یو سمندر هغه اوبه کشان نه دي هغه په اسانۍ سره تېرې شي. وهذا او دا بل چې د ملح دا مالګینې دي دا اوبه چې دي وهذا ملح دا ترخی دي او اجاج دا چې دي تریو دي یا مری بندونکي چې اوبه څښې نو مری بندونکي انسان عام دا وغیره خلک هم چې یو تحقیقات والا یو څه بل څه هغه چې ته ګورې هغه اوبه هغه د انسان اکثریت د وس نه بار وي بیا په یو څه بل څه کې تیارېږي. کراچۍ وس عموما هم ځای په ځای هغې طرفونو ته اوبه خراب وي. مونږ چې دارالعلوم کې وو ضروري خان صاحب سر رحمه الله تعالی رحمتا واسعه نو هغې کې د اوبو پته نه لګېده ښه ټیک ټاک وي سم وي چونکې هغه غواړي خیر هغې طرفونو ته اوبه داسې سیټم او بیا کم چې سمندر سره نږدې هغې کې هم لږه فاصله وه خو نږدې وه چونکې دا عبدالله شاه غازي صاحب چې کوم مزار د هغې اوبه ما ته پته نه وه چې څنګه مې په مخ باندې راواړولې نو ته به ګنې وایې چې د سترګو ته مې مالګه شانتې وروشي نو دا هر ځای بیا چې څومره ورنږدې کېږي خواله ورځي نو الله رب العزت فرمایي چې دا یو ترخی دي او یو خوږي دواړه
هذا وهذا ملح اجاج. نو بیا چې انسان پکې تک کړي کوشش کړي انسان دی چې سفر دې سره هو علم مضبوطی کمزورتیا خبره نه دا د علم د مضبوطوالي خبره. استاد محترم رحمه الله به فرمایي و یو پیر مفتی محمود رحمت الله علیه ته چاوي چې ستا په دې پټه کې دا پلان کې دي د پتوی لګي کمزوري پتوی لګي کمزوري خبره کمزوري کې په غټه سوکیم دی او ته چې علم په دې بستر نه دوچته کړ. مفتی محمود رحمه الله تعالی نو دې سره الیس الخبر کالمعاینه خبر چې دا بشان د معاینه نه دي ته چې یو سیز ویني د مهامداري بیل دا الله توفیق راکړي. الله ومن کل تاکلون او د دې ټولو د دوانو نه کتریو دی او خوږیو په دې کار څه د دینه تاسو خوراک کوي لاخره تاسو لحما طریا تازه غوخه میان دی پکې تاسو یې راوباسه دغلتن او تازه غوخه د حلالولو ته مجد نشته بس راوی باسه چې ساتي ځان دې کوه هیڅ ته ورته نشته لحما طریا او پداسې نه چې صرف په دې یو قسمه سمندر کې کیږي نه په دې دواړو کې کیږي او د خدای پاک بلا نښې پکې پرتې دي غټ غټ سیزونه د سمندر چې دی هغه دې کې پټ دي او خلک هغه راوباسي او د هغې نه فایدې راوچتوي. الله درته وایي دا درته کولو د لاړ شه وګوره هلته پکې سوچ فکر او لګیا لحما طریا وتستخرجون او تاسو راوباسه د دین حلیه کالو لرا تلبسونها د پارا دی چې واغوندې غیلا دا غستنی د پارا کالی سره زر سپین زر تی راوباسي یا بل وتستخرجون حلیه او تاسو راوباسه د دین سلرا قیمتي کانی تلبسونها چې تاسو واچوي غیلا نو قیمتي کاڼي د سمندر په تل کې پراته وغیرہ او قیمتي کاڼي اوس د سره او سپین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پر خلاص کې سره نیسلی یو پر رحم نیسلی دواړه یو په یو لاس یو په بل لاس صحابو ته وایي و یا تدری تاسو دا معلومه ده چې دا پیژنې دواړه ایو اتیاو سره دا یو سره دی دا یو چې دی نو دا رحم دی وی دا زما په امت کې په سړو باندې حرام دي او په زنانو ته حلال بیا څه معمولي مقدار د رحم چې دی په غاړه ماړه وغیره کې جایز دی یا د اصغر عمرو کې به استعمال ده توره پې خوی ده نو بعضې معمولي مقدار کې هغې خپل سهل دی د فقې دا نه باب دی خو عام وی دا په امت باندې حرام دي وی دا تاسو دواړه پېژنئ او نور چې دا کاڼي ماڼي کم دي نو د دې خود هغه دا دی د سپینو بیا د هغې خد مقرر دی غالبا څلور ماشي او نور دا کاڼي ماڼي که د دې نه څوک ښه خبره نه ده خو که څوک ترې امیل وکړي قیمتي کاڼي نو امیل هم ترې جوړولی شي څه بده خبره نشته او زکات هم پرې نشته د قیمتي نه قیمتي کاڼي ملغلرې وغیره هر څه تا کره پراته دي د هغې باندې زکات نشته د دې د وجې بعضو بچې دې ځان د زکات د بچ کول نه به دا هیله جوړوله چې قیمتي کاڼي به واوښته به ځان سره کېښوده نو زکات به بیا په کاڼو تر څو چې تجارت وغیره ته نه حالانکه هېڅ هم پکې شته خو زه بیا هم چې تجارت ته وړې نو بیا به زکات ورکوي ښه ده ورکوي بیا خو چې تر څو تجارت ته نه یې وړېدلې د قیمتي نه قیمتي کاڼي د هغې زکات نشته وتستخرجون حلیة تلبسونها نو تاسو راوباسه سلره کالو لره د پاره د اچولو وترى الفلک فيه او تاسو وینئ کشته فيه په دې کې مواخره چې شلونکي د اوبو لره لتبتغوا دپاره دې چې ولټوئ تاسو من فضله د فضل د الله تعالی نه من ماله بالتجاره ای مال په تجارت سره د تجارت مال د یو ځای نه بل ځای ته وړی د بل ځای نه بل ځای دا سمندر درته دا کاته اسانه کړې ده غټ غټ بلا مالونه په یو سمندري جهاز باندې عام جهازونه د هغې تحمل نشي کولی په هغې به یو څه خرچه زیاته راځي وغیره او دغه جهازونه تحمل کوي
دای د یو ځای نه بل ځای ته وړي. بیا الله رب العزت انسان له ذهن داسې ورکړی دی او دغه سمندر ته حکم داسې کړی انساني عقل پې کار کوي، ورنه ته یو ستن ورولې هغه لاندې ځي ویښته او دکه لوی لوی بټنونو مالونه اوچتوي دغه چې دی نو د ځای نه نه خوځي دکه شان د اوبو د پاسه تر څو چې الله غواړي روان. الله وایي لتبتغوا من فضله دپاره دی چې تاسو ولټوئ د فضل د الله نه، نو الله پې منع نه ده کړې د ځان نه به چې دې کیسې پابندۍ نه لګي، الله پې منع نه ده کړې. ولعلکم تشکرون او خو شک پکې دا دی دپاره دی چې تاسو شکرګزار جوړ شئ، هسې نه چې د سمندر منځ ته هم لاړ شي د مال د تجارت هم چې دی راپټې ګټې لګیایي پکې او هلته هم د الله نافرماني کې نه. الله وایي ولعلکم تشکرون دغه چکر که ته وې که دغه مال د تجارت حاصلې که دا بل څه کې د علم دپاره چې بل څه خو دپاره دی چې ته شکرګزار جوړ شي، شاکر بنده جوړ شي. الله وایي یولوس بل دلیل درته په وحدانیت باندې وي. الله وایي یولج اللیل فی النهار داخلوي ورځ لره په شپه کې، ویولج النهار او داخلوي ورځ لره داخلوي شپې لره فی النهار په ورځ کې، ویولج النهار او داخلوي ننباسي د ورځې لره فی اللیل په شپه کې. نو کله شپه اوږده شي ورځ لنډه شي، کله ورځ چې دی دا اوږده شي او شپه لنډه شي. نو الله وایي ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس او تابع کړي دي خدمتګاران یې ګرځولي ستا الشمس انور والقمر او سپوږمۍ دا ټول ګوره ستا یې تابعدار ګرځولي دي، مسخر کړي دي نور او سپوږمۍ. کلون هر یو د دې نه یجري چلیږي لاجل مسمن تر یو نیټې معلومې پورې. نو یو وخت پورې دا وچلېده به وي چې نور او سپوږمۍ په ځای ولاړ دي ځمکه چلیږي، بیا وایي ځمکه په ځای ولاړه د لمر او سپوږمۍ چلیږي. الله وایي کلون هر یو د دې نه یجري چلیږي لاجل مسمن تر نیټې معلومې پورې. ذلکم الله دغه الله رب العزت دی ستاسو. اوس الله رب العزت په دغه څیزونو باندې پابندي نه لګولې. الله وایي ته د خپل څیزونه د اسلام برخلاف مراوله، نور ته د خپل تحقیقات کوه. یونانیانو چې دي هغې راوباسل چې بهیي دا اوبه چې دي نو دا مفردې دي مرکبې نه دي. څه 3.5 زره کاله هغه نظریه وچلېدله، وروسته پې خلک رال نږدې وخت کې هغې پې تحقیقات وکړه نه اوبه چې دي دا مرکب دي د پلانکي څیز او ډېرې څیز. بس صحیح شو، هغه نظریه ماته شوه، ګناه پکې نشته، د قرآن خلاف نه ده، د احادیثو خلاف نه ده. چې عقل یې تسلیموي، حالات یې تسلیموي، صاحب علم کس دی چې د هر چا سره تعلق دی په دغه علم کې او په دغه فن کې ماهر دی، ته وایه آمنا وسلمنا موږ چې دی منلې ده تسلیم کړې ده بس کیسه وي، هېڅ خبره پکې نشته. الله دا ته وایي ځان جوړ کړه په هر فن کې وړاندې لاړ شي. ذالکم الله دغه ستاسو الله دی، ربکم رب ستاسو دی، له الملک دلره اختیار کامل دی، دلره پوره اختیار دی. والذین او هغه کسان تدعون والذین او هغه ستدعون چې تاسو یې رابلې من دونه ما سوا د الله نه ما یملکون دا خو دا مخکې چې دي شو درته وایي چې د الله په اختیار کې نور دی او سپوږمۍ ده او دا دی او دا دی. الله رب العزت فرمایي والذین او هغه تدعون چې تاسو یې رابلې دا خو د الله خبره وه چې الله وایي چې زه دا کوم دا کوم دا کوم اوس دا کوم چې تاسو رابلې لات منات عزا پیر بابا او ګل بابا او پلانکي بابا او ډنګري بابا دا تاسو چې رابلې من دونه ما سوا د الله نه که ته نه رابلې د بزرګۍ در چې اکا درګه خو د بزرګ نه بچې دی خدای نه جوړې. والذین او هغه تدعون چې تاسو رابلې من دونه ما سوا د الله نه د الله نه ورته ما سوا आवाज کوي. یعنی تاسو په خدای یقین وکړئ. په دې بریلیانو کې داسې یوه ډله شته چې هغوی اواز کوي ای عبدالقادر جیلاني رحمه الله وایي د الله په واسطه موږ له سره راکړه. عبدالقادر جیلاني صاحب ته وایي ته راله سره راکړه د الله په واسطه مړي ته وایي، او دا نه وایي چې د عبدالقادر جیلاني صاحب په برکت خدایه ته راکړه، داسې نه وایي، د مړي نه غواړي د الله په واسطه. الله یې معافي وکړي.
نو دا کیسه بیا خطرناک شي ټول نه دي ان تدعوهم نو که چاته تاسو رابلې نو الله رب العزت باندې والذین هغه تدعون چې تاسو رابلې من دونه ما سوا د الله نه ما یملکون دی مالکان ندی من قطمیر ای نقطه النوار یا تی نقطه والا اگر پا کجور دانا که چه معمولی داڑو کی بسر کی نقطه یا ما یملکون من قطمیر اللہ رب العزت فرمائی دی مالکان ندی د کجوری د هډو کی د پوستکی د کجوری چې کوم هډو کی د هغې د پوستکی مالکان ندی نو ته د هغې نه سوال کې او کوم چې دغه الله دی چې د سمندر دا خبرې درته وکړه کوم چې دغه الله دی چې د لمر او سپوږمۍ خبرې درته وکړه کوم چې الله دی چې اختیار کامل دی ورته هغه ته اواز نه کې نو دا ناداني ده که ان تدعوهم الله وی که چرته تاسو رابلې دوی لره نو لا یسمعوا دعاکم دې ستاسو بلنه نه اوري که ته ډېر اواز وکړې د بوت سره خوا کې ودرېږه چغې ورته ووایه الله وی لا یسمعوا دعاکم هغه ستا بلنه اوري نه کاڼي ته لګیا یې نو څه هندوستړی خدای ناراضه داسې لګیا یې لا یسمعوا دعاکم الله وی ستا اواز اوري نه ستا بلنه اوري نه امداد خو وروستو خبره ده الله دې په توحید باندې مونږ مضبوط کړي الله وی فرض کا بالفرض والمحال ولو سمعوا که چرته دې اوري که چرته دې اوري مستجابوا لکم نو دې ستا امداد نشي کولی تا له جواب نشي درکولی ستا مدد نشي کولی سر نشي مړي ته اواز کوه نو شاید چې وایي چې کوم الله رب العزت غواړي خو اوس هغه اوس تا سره څه کولی نشي ته ورته سل پیرې ووایه چې د قبر نه راپاسه یا چې دې لاس راوږد کا او د پلانکې چې نو په ما باندې ژبه چې ده راوږده کړې ده او ما سره جګړې کوي او ما وایي او په سینډل مې نو وایه یا د هغه نیکانې ځي هغې دې قبر ته لګوي چې پلانکي پلار چې دی نو هغه ته دا او دا هېڅ سختۍ شته رقم ولو سمعوا دا تاویږي بیا ولو سمعوا په خدای چې دین نه ځان نه خبرې دین نه ځان نه خبرې د ځان نه خبرې د دې ځای کې دا یو دوه درې جملې وشوې دې ځای کې یو کس لمونځ کوه دې ځای مخامخ دې ځای وعدې کړي دي بچي یې دي مونځ یې کوه رکعتونه تېر شوي وي ما دلته چې دې رکعتونه تېر شوي وو اخري دغه له راغې کېدی له مونځ یې دوه رکعته په ناسته باندې وکړه فرض مونځ یې په ناسته وکړه ځوان جان ما یې ورغله چې سنت مونت وکړې سنت یې هر څه وکړه ما ورته مونځ ولې په ناسته وکړه وایي دا خلک به راته ګوري د خلکو د کتو ته ګوري او خدای ته نه ګوري نو ما ورته په ناسته ویل دې څه مونځ نه کېږي فرض وایي ښه نه کېږي ما نه کېږي نو بیا یې دوباره وکړه بیا یې دوباره وکړه دا مونځ ځان نه خبرو د دې نه بس که دی بس اصل په جمعه ګل په هفته کې یو مونځ هغه یو مونځ هم تللی و بس کیسه ختمه یو مونځ هم تللی دا زمونږ حل دی د کرکټ نه ځان خبرو زمونږ داسې ایمان دی چې د کرکټ یو میچ ته نه ټینګېږي ټي وي ته نه ټینګېږي موږ وایي جنت ته ورپېځو پولیس وارات نه وي پولیس وارات به کوي د بجلی پلک په شان دی پلک به نه خویېږي با خو هغه کېدي میچ لګېدلي هغې ته پرېوځي ګپ نه دی منشي کاکا خبر وي هغې چې خدای عملنامه په ښي لاس راکړي بل ورته چې کارونه هغسې کوي عملنامه په ښي لاس غواړي هغه لوبه زمونږ داسې ایمان دی بیا موږ وایي نه مسایل خو دونه راځي دا مسله وه دا دې ځای کې دا خلک وایي تعلیم یافته خلک دي او دا پوهه دی او دا پلانګي تعلیم ډېر شه دغه تعلیم و دغه الله رب العزت ته معافي وکړي ځان به دین ته رانږدې کېله به پوهه در نصیب کړي او که دین نه لرې تښتې نو بیا به چې دی بل خوازې خدای او رسول ته به نه رسي دا د مسلمانانو حل دی د مسلمانانو معاشره ده د مسلمانانو کلی دی او دا پکې هغه پوهه خلک درته یادومو دا هم نه وایي خلک وایي پخواني مشرانو هغه نه پوهېده هغه ستا نه ښه پوهېده او دا چې دی د نن زمانې ځوانانو خبره درته کوم چې چاته په خپل دغه باندې ډېر ناز دي ویم دې ځای کې مونځ مونځ داسې خلک راته ګوري که دې به دی چې خدای راته ګوري بیا به کیسه سم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله رب العزت وایي که چرته اوري نو دي تاسو له جواب نه درکوي زمونږ دا هم دي که نه چې ټي وي ته ناست دي که چرته اوري جواب نه ورکوي په شان د بوتانو کاڼو وایه
مستجاب خبره زه په دې بیټکونو لږ ما چکر وم ته دو بیټک ته دونه کمرې ته ناست دي که نه ته وایې چې دونه په جومات کې جمعې په ورځ هم دي ناسته ظالم ځان دونه په ټیم خطبې نه هم نه راځي خطبې نه هم لیټ راځي کم کسان چې لیټ راځي هغه ورته اکثر ناست مشران هم ورسره ناست دي نرځان ولو سمعوا ما استجابوا لكم نو چې تا دغه الګ خپل کشر دا ډاډه که په دې باندې چې هغه نن د خدای پاک حق ورځي میچ دپاره ډرامې دپاره د خدای حق ورځي نو سبا ستا حق هغه ته څه ښکاري چې د خدای حق تا په دې ډاډه که چې زم ناست یم تم ناست یې زم مونږ نه کوم تم نه کوم تا په دې ډاډه که چې د خدای حق ورځي سبا به ستا حق څه ومني تا د بیا ګریوان ته لاس اچي ولو سمعوا ما استجاب بعضې پکې مشرانو ته په خدای مونږ دې ځای ولاړ داسې به ګوري چې دی به کله اخوا مخ کوي نو دا هم یو ښه خبره چې دونه سړي کې یعنې حیا وي سړی دومره خیال ساتي دا هم څه بده خو چې بل خوا مخ کوي نو بیا منډه وي هغه حکومت اکثر لیکي څه وي کیمرا کیان کا په دیکھ رہا ہے که څه وي زمونږ دونه خیال کوم کسان پکې وي نو راوینو چې کم تختی کم نه تختی کم مونږ ته ګوري کم اخوا ګوري الله دې ماتې وکړي یو وزیر منګل یو فرشتې مدیغیم لیکل کوي چې کوم تختې درته غل او کم دغه له پاتې شي سبق ولو سمعوا او کچرته دی اوري نو مستجابوا لكم تاسو له جواب نه درکوي خان دا په شان د کانو دي تور د ډیر وایي چې لکه دغه ستا د روان ویجاړو کارونه چې دی نو دا قرآن ښه دی څه خو به وورې ستا د دې میچ نه دا قرآن ښه دی نیمه ګنټه په وهر دی نو مستجابوا لكم دا جواب نشي درکولی ښه پیټ کېږي پکې ولو سمعوا او که چېرته ومري دي دا بوتان مستجابوا لكم نو دي جواب نشي درکولی نو په خپله نفي سما وکړه ها نفي د سما وکړه چې یا اورېدل نشي کولی او که ووري نو جواب نشي درکولی و یوم القیامت الله رب العزت فرمایي او په ورځې د قیامت باندې یکفرون بشرککم ستاسو په شرک باندې به انکار کوي به چې خدایه زمونږ ورته نه دي ویلي چې زمونږ بندګي وکړه مونږ ورته نه دي ویلي چې مونږ ته ښکته شه مونږ ورته نه دي ویلي چې زمونږ عبادت وکړه یکفرون بشرککم ستاسو د په شرک باندې به انکار کوي هغې ته څه پته لري وایي زمونږ د سره کړی نه دی او ګاڼې دی هغه ته څه پته لري ولا ينبئك الله رب العزت فرمایي خبرداری به در نه کړي تا ته مثل خبیر په شان د هغه خبردار ذات کم ذات چې تا له خبر درکړي یا کم ذات دی الله کم ذات چې خبر درکړي څوک دی الله نو د الله رب العزت په شان خبردار ذات به تا له د دارینو خبرو در نگی د دواړو جهانونو تا له خبر څوک درکوي الله رب العزت درکوي نو چې الله خبر درکوي داسې بل ذات به تا له خبر در نکي لهذا د دغه خبردار ذات تو ومنه او د دغه بوتانو نه وړې او د یو الله وحدانیت ومنې الله یې توفیق راکړي وما يستوي البحران وبرابر ندی دغه دواړه سمندرونه هذا عذب فرات دا یو خوب دی فرات تند ماتونکي دي سائغ شرابه آسان دي سکل دي وهذا دا بل چې دي منهم تریو دي یا مالګین دي اوجاج مره بندونکي دي اسکل دي مره بندونکي دي ومن كل تأكلون او دغه ټولونه تاسو خره دغه دواړو سمندرونه تاسو خره لحمن طريا غغا پاکیزه تیاره او تازه طريا تازه غوخه وتستخرجون تاسو راوباسي د دینه حلیه کالی تلبسونها د پاره د اغوستلو وتر الفلک او تاسو ویني کشته لرا پدې کې مواخر چشلون کې د وبولرا ولتبدغوا تاسو لټوي من فضله د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون د پاره دي چې تاسو شکر وباسئ او د پاره د دې چې تاسو شکر گزار شئ الله دې یولج الليل داخل وین نباسی شپی لرا فی النهار پورز کی ویولج النهار و نباسی ورز لرا فی اللیل پشپا کی وسخر الشمس و تابع کړي انور لرا والقمر و سپوږمۍ لرا کلن هر یو د دینه یجری چلیږي په خپل مدار کې اجل مسمن د پاره د نیټي تر نیټي معلومه پوری ذالکم الله د استاسو الله دی ربکم رب استاسو دی له الملک د لری اختیار کا
کامل لی والذین وها کسان تدعون چې تاسو رابلې من دونه په مقابله د الله تعالی کې ما یملکون دی اختیار من ندی اختیار نه لري من قطمیر د کجوري د هډوکي د پوستکی دا پوستکی برابر هم دي چې اختیار من ندي ان تدعوهم کچرتا تاسو رابلې دا باطل خدایانو لرا لا يسمعوا دعاءكم ندیا نش اوریدل بلن استاذ غبلن نوري ولو سمعوا او کچرتا اوري پرس کووري مستجابوا لكم نو جواب نشي در کولی تاسو ته نو چې جواب نشي در کولی امداد بم سو کیا داسې والا چې سره امداد نشي کولی تاسو ويوم القيامه او پورز د قیامت یکفرون انکاریان بوي بشرککم بشرک تاسو الله دې وساتي ولا ينبئك خبرداري ندر کوي تا دا خبرداري نشي در کولی تا دا مثل خبير په مثل دا خبردار ذات په شان دا خبردار ذات هغه څنګه خبردار کړه چې بل څوک نشي در کولی